चेतन कड़े दानाज के रिश्ते ओ नस्ले ब्या दा पैवंतारुना के दशी ओ साथों خوب نخپلو دکړو ژوند بل مزه هېر خود نشوي دا ناز کې رشته تماله صرف یو موکرا کا زبدا ثابته کم چې زتا سره څومره مینا کوما زما چې کله هم د یو څیز له نفرت شي نو د دنیا یو طاقت هم هغه په محبت کې نشي بدلولی. ستا په خپه کې درد په هغه ورځ راغلو کله چې هغه ماشومان انیمون له تلل. ته ګورې غلطي کې ته ما نه خبرې او تا ته پته ده چې ما دا عهد کړی دی زه به هغې دواړه یو کوم. زه بیلات والا نه یم زما مخې له مه راځه. او ستا څه خیال دی چې دا سیټ زه تاله په خوشحالۍ در کوم؟ بلکل هم نه. او زه به دا هر څه ستا نه واپس واخلم او ورسره دا خپل زوی هم. څومره خاموشي ده په دې کور کې. د نیا بیا د مرګ نه پس کور خالی خالی ښکاري او لا هغه نور دواړه هم کور کې نه ښکاري ماته. تا ته خو پته ده چې په کومو حالاتو کې دا واده شوې. سم چې وي سمره اوس خو ټول له خوشحالېدل پکار دي. زه خو په داسې حال کې د ژوند تیرولو بالکل عادت نه یم. I want to everybody to be happy. هرشده تا ته پته ده چې نن ما سره څه وشو؟ څه چلو شو؟ سمرا واقعي ناهید جی پکور کې څه خبرې روانې دي؟ هیڅ هم نه. ټولو ناشته وکړه او بیا خپلو کارونو پسې لاړم. او د شپې هیر دی رانه. روکه شه د دې ځای نه. د هیڅ کار نه اسې خو دې هر څه ته غوږونه ایښي. او رښتیا رمشا بیبي ستاسو جینکۍ خوښي کا لکان څه؟ او کنه بیګا ولید صاحب او الیشبا بیبي ټولو په دې خبره تنګول او خبر یې د ولید صاحب خو د شرمان انګیس رو. زه د دې ځای نه. بیمورې څنګه یې تاسو؟ I'm good. آغا ولیدا زه لږه ډاکټر له تللو غواړم. ته به مې بوځې؟ اپکورس. کله ځئ؟ بس څه وخت پس به ځو. چې تیار شئ ما ته به کول وکړې. اوکې. ډاکټرانو وی چې که خیری تاسو به ډېر زر ښه شئ. تاسو زما خیال ساتلی و که نه؟ او خاص کر الیشبا هغې خو ډېر ساتلی و. هسې منل پکار دی ولیده چوایس ستا ډېر ښه دی. خو
پته نشته بچې نن سبا د شپې داسې څه ګبراو شم زه او پاسم زه بیا راله خوب هم نه راځي. دوایي خو خورئ که نه او بابا هغه خو هم تاسو سره وي. بابا خو دې د راتلو سره وده شي او که زه خبرې کوم نو علي هم وده وي. ته هم بیزي شوې که نه ستا واده وشو بس کله کله زړه خوشحالولو دپاره الیشبا سره خبرې وکم. ښه خبره ده خو یو کار به وکړو که نه تر کومه چې تاسو ټیک شوي نه یې تاسو زما کمرې ته شفټ شئ زه به ګیسټ روم ته. نه دا څنګه کیدی شي دا څنګه خبرې کې افکوس کولی شم ولې نه شم کولی چې کور ته لاړ شو کمرې ته به مو شفټ کړم. ښه زه ټیک ده تا سره خو بحث کولی نه شم ته چې څه ووایې نو هغه بیا پوره کې. راځئ ایزي په خپه ډېر زور مه راولئ که نه ما وی چې مور دلته راولم یوازې به څه کوي دلته به مشغوله وي. راځئ په ما زور راوړئ په کلاره ټیک ده بس ټیک دی کینئ د مور چې سم دی نو دلته بره راوړئ. جی تا ته خو به څه مسله نه که نه نه ما ته به ولې مسئله دې زما دومره فکر کوي ما درته هم ویلي چې زه به یوازې پاتې شم خو داسې څنګه امپاسبل خو اخینګور ته به لږه د ګپ موقع میلو شي. ښه ټیک ده زه بیا راځم. زه چې د دلته ولیدم ستا خو رنګ والوتو. نه دا څه خبر نه ده بس اسې ما تا ته یو آفر کړی کاری دا چې ته انټرسټډ نه یې هغه ولید مالا د جګړې موقع نه راکوي هغه ما سره مینه کوي خو ته خو مینه نه کوې که نه او د کولو سوچ هم مه کوه څنګه چې درته زه ویم هغسې کوه ته او هسې هم اوس خو به ته زما د سترګو وړاندې ستا هر موو به زه کنټرول کولی شم. ورشه ماله جوس راوړه ګرمي مې شوې ده ځکه نه د دې دا مطلب دی چې دواړه یو ځای کېدو ته نه پرېږدي. ډېره ښه ده ته ځه. السلام علیکم مشر چاچی. ها وعلیکم السلام بچې څنګه ته رمشه رپورټ سره راغلی څه مسله نشته هفته نیمه کې به ټیک شي. د الله شکر دی. او هسې چې ستا په شان مینه ناک زوی وي نو ولې به دونه وخته پورې بیمارۍ تالیش باسي چلی شو دوستي مو شوه کوشش کومه خو هغه له هغه شان ده ولیده هغه ډېره ناپوهه غوندې ده هغې ته دا ښکاري چې څوک یو پیره چا سره مینه وکړي نو هغه سره به ټول ژوند تېروي موږ په دې پوه یو چې دا ټولې فضول خبرې دي خو که ما هغې ته دا وویل نو هغه بیا بلکل نه مني ته م ورته مه وایه خو ما ته داسې ښکاري چې تا له د شیریال غوندې جوړېدل پکار دي خو زه هغه شان نشم جوړېدی موږ دواړه مختلف یو او نو بیا ته مختلف غوندې جوړ شه زما لور ډېره چالاکه نه ده عام جینۍ ده په وړو وړو خبرو خوشحالېږي هغې ته دا ښکاري چې څوک یو پیره چا سره مینه وکړي پلیز ته د هغې وړاندې ځان نه ساده غوندې جوړ کړه دا هر څه چې کوم نو ټیک به شي او اوکې
ولید منې کې. زه هسې هم هغه سره خبرې نه کوم. ته به د هغه د هرې خبرې نه انکار کې. څه چې درته هغه وایي که نه د هغې اګینسټ به کې. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ هغه ته به دا بالکل ښه نه لګي چې زه ستاسو په مخ کې د هغه د هرې خبرې نه انکار کوم. That's the whole point. مطلب دا چې ته داسې وکړې نو د هغه ځان به په دې ستا نه خلاصېږي که نه. ته هر هغه کار کوه چې د هغه نه خوښ او په دې کې به زه ستا ډېر زیات هیلپ کوم. ډونټ یو وري. تا ته پته چې ستا کوم عادت زما ډېر خوښ دی؟ ما یوازې پرېږده لږ ساعت لا. یوازې دې نشم پرېښودی. نو زبردستی به کې را سره حکم به را باندې چلې. هسې چلولم شم، حق مې دی. دا حق به دې هلی چې کله زه حق درکم د حکم چلولو. اوهو بس کالج بس دومره غټه خبره نه وه چې ته زیاته یې. زه زیاتوم او ته صرف ستا خوشحالي او ستا خواهش او زما خوشحالي ما ستا دپاره څوک پرېښي دي؟ پرېښي دې نه دي، دوکه دې ورکړې ده. تا ته د خپلې خوشحالۍ نه علاوه د بل چا خوشحالي نه ښکاري. په تا کې اډو احساس نشته. څنګه چې دې هغه پرېښوده داسې به سبا له ما هم پرېږدې. ګوره زه اوس نه کمپیټیبل یو. مونږ دواړو دا ګڼله چې مونږ یو بل سره مینه کوو، خو ما هغې سره مینه نه کوله. مینه نفرت مې شو د دې ټکي نه. زه تا سره مینه کوم، زه تا نه بغیر نشم پاتې کېدی. ته د دې نه پیدا اوچته او ما نه بدللی. کم آن پلیز، زه چې څنګه وم څنګه یم، په ما کې چینجز راغلو ستا په وجه باندې. الې الشبه لوري دې خوا راشه. څه چل شوی؟ هیڅ نه. زه دا منم نه چې څه خبره نه وي. ووایه. تاسو ډېر بد وکړل. تاسو ما سره داسې ولې وکړل؟ د دې باوجود هم تاسو وایئ چې زه به ولید سره خوشحاله یم. هم ستا خوشحالۍ دپاره ستا واده ما ولید سره وکړو. ګوره الشبه بچې، ستا د واده خو لږې ورځې شوې. چې هر څو ورځې شوي زه به نور د چا په دباو کې د خپل ژوند فیصلې نه کوم. زه خپل ژوند په خپله مرضۍ تېرول غواړم. زه تاسو سره خوشحاله اوسېدل غواړم. دا په کوم مصیبت واړولم؟ دا ته څنګه خبرې کوې بچې؟ تا ته ډېره ښه پته ده چې د دې کور خوشحالۍ ستاسو د خوشحالو سره تړل شوي دي. د ټولو نه. تا ته چا څه ویلي دي څوک؟ نه. الشبه ما ته پته ده رب شه به تا ته څه ویلي وي.
څه درته ویلي دي؟ هغه وې څه چې ولا ویل پکارو خنه خرشته و داغه د زوی د پاره او زما کم عمر پته لري دوه سموده به انتظار کړو بیا به مو خپل خو خبر کړو ما د خپل لیکچر دی پرېدا ما ته صرف دومره وایي چې رمشه تا ته څه ویلي دي؟ هغه ویل چې ولید پرېږده او ته د هغې په خبرو عمل کې. زه د هغې په خبره نه د خپل زړه خبره منم. لورې ته غلطه کې ګوره موږ ته پته ده چې تا سره ډېر غټ زیاتې شوې ولید ته دا پته ده خو شهریار هغه تا سره څه وکړل په خاموشۍ باندې چاته هم نه ویل او دلته نه لاړو. تا ته پته نشته چې په جرمني کې د هغه دپاره ډېرې جینکۍ دي ته به یې راکړې مې نه داسې نشي کېدی. اوف شهریار تا ته داسې نه ښکاري چې هغه تا سره واده کول غوښتل نو کړی به و. هر حال کې خپل خاندان سره په جګړه ستا د خپلولو به هر کوشش کولو دا هم کېدی شي که نه هسې یو څو ورځو دپاره تا سره زړه لګېدلی خو ته یې خوښه نه وي او چې د واده ورځې را نږدې شوې نو هغه ته دا احساس وشو چې هغه تا سره مینه نه کوي بلکل هغه شان چې څنګه ولید ته احساس وشو چې هغه تا سره مینه کوي سنا سره نه. مطلب دا چې هغه ته به زاړه ور یادېږم نه تا نه قربان زه څنګه تا ته ووایم ما ته پته نشته زه صرف په یو خبره پوهېږم وخت رالو بچې د حقیقت د قبلولو ولید ستا خاوند دی او دا به ستا په نصیب کې وه د الله پکړو باندې صبر وکړه او د هر سیر کا. خو رمشه خاله هغه نه غواړي چې موږ د یو ځای یو. د رمشه په زړه کې تا ته هېڅ هم نشته هغه صرف ما سره عزت کوي هغه وخت د سره ما نه سوځي. زه چې په کوم کار خوشحالېږم پته نشته هغه ولې په دې خفه کېږي ما ته د هغې زوی ته واده کې په دې هغه خفه ده ځکه ته هغه تنګوي. خو ما دپاره به دا ډېر زیات ګراني د هر څه هیرول اسان نه دي. لورې ایرې به خامخا به ایرې او ولید به تا په هغه ټولو خبرو ایرولو خامخا مجبوروي. خو رمشه خاله هغې ته به څه وایم زه ته د رمشه فکر مه کوه هغه زه پیژنم د هغې چل ماله ډېر ښه راځي. او ولید هغه به دا نه وي چې دا په ما اچانک څه چلو شو. بچې زه تا ته دا کله ویم چې ته څه ډرامه وکړه زه صرف تا ته دا ویم چې ولید تا سره ډېره زیاته مینه کوي د هغه د زړه د ګټلو کوشش وکړه د هغه د مینې قدر وکړه. خو اوس زه څه وکړمه د ټولو نه مخکې ته خپله ژړا بنده کړه او څه چې درته زه ویم ته به هغه منې ټیک ده بچې چې ته دومره خفه وې خپلې مور له به راغلې وې زه به هر څه ټیک کړمه. ته دلته داسې ولې ناست دی؟ زه د دې دپاره په وړوکوالي چې به کله هم زه بیمار شوم نو تاسو به ما سره هم داسې ناست وئ. دا خو ټولې میندې کوي خو خوش نصیبه هغه میندې وي د چا بچي چې ستا په شانتې وي. هسې سنا ماته ویل چې هغې هم د خپلې مور خدمت کول غوښتل خو هغې اړو دې ته پرېنښوده او د هغې مور لږه د مزاجه سخته ښځه ده او خو ولیده هغه خو ښه ده که نه؟ خو زموږ دا شپانه ډېره ښه نه ده. دا خپه وغځوئ. تھینک یو. او تا چای غوښتې که نه دا والا چای.
अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। څنګه یې؟ बिल्कुल टिकम। خیر خو دی؟ په دې کور کې خاموشي څنګه ده؟ خاموشي خو به خامخا وي. ډېره موده خو زه د ویلچیر په سهاره ومه او رمشه میډم خپله خپه زخمي کا. په داسې حالاتو کې څوک څه شور کولی شي؟ ایگزیکٹلی بھائی کور کې به هر وخت داسې حاله ګوله وه، اوس چې څه نه کېږي ځکه داسې چوپ چوپیا لګي. خو یاسر اوس به ستا په کمره کې خاموشي. ولې؟ رمشه چرته ده؟ هغه خو د ولید کمرې ته شفټ شوې ده که نه؟ د ولید کمرې ته؟ ولې؟ ته ټول ورځ آفس کې، هغه غریبه به ټول ورځ یوازې وه په کمره کې، ځکه شفټ شو د ولید کمرې ته. یاسره تا ته ما څو ځل ویلي چې ته لږه چوټي واخله او څو ورځې کور کې هم تېرې کړه. د دې مطلب دا دی چې هغه د هغې کمرې ته لاړه. څه بې وقوفه ښځه ده. زه راځم. یاسره د هغې غریبي وخت اوږده لږ په ارام. مطلب دا چې داسې وکړم د هغه ځان به په دې ستانه خلاصېږي که نه؟ ته هر هغه کار کوه چې د هغه نه خوښ، او په دې کې به زه ستا ډېر زیات هیلپ کوم. ډونټ یو وري. وخت رالو بچې، دا حقیقت د قبلولو. ولید ستا خاوند دی او دا به ستا په نصیب کې وه. د الله په کړو باندې صبر وکړه او د هر سیر کا. چې ولید تا سره ډېره زیاته مینه کوي، د هغه د زړه د ګټلو کوشش وکړه، د هغه د مینې قدر وکړه. ته دلته څه کې؟ ما راوستی و په زبردستی. ته لږ بهر لاړ شه. جی. دا څه ماشومتوب دی؟ څه مطلب ماشومتوب دی؟ هغه زه په زور راوستم دلته، او ته داسې د نیولی ویډ کپل کمرې ته راغې. هغه نیولی ویډ زما زوی دی. سم چې دي که چېرې تا دا حرکت کولو نو د سمره بابي کمرې ته به تللی وې، هلته به وې. هاو کنوینیټ که نه؟ ما به د هغې نه د هغې هغه ویلچیر هم بارو کړی و. زما د وینا دا مطلب نه و. انیوې ځه دې ځه نه. زه څنګه دلته نه تلی شم؟ هغه به خفه شي په دې باندې. هغه زه دلته په زوره راوستی یم. زه د هغه خبره نشم غورځولی. او نو ته کله نه د هغه دومره منې؟ ټولې خبرې اورم زه د هغه. اوس د واده دپاره خو رضا نه وم، خو هغو مې منله که نه. سټرینج. ته سمدستي بدله څنګه شوې؟ زه تا څنګه پوه کم؟ ها؟ هیڅ نه، ما دا ویل چې رمشه خاله زه ډېره پوه کمه. ښه،
څه پوه کړی همدا چې ستا ولید سره واده شوی دی نو ته د هغه نه داسې لرې لرې ولې ښه اوکې او تا ورته څه ووې ما وی چې داسې ناڅاپه واده وشو نو ځکه بس نو اوس اوس څه؟ اوس خو به پتا زه بد نه لګم که نه د دې جواب زه اوس نشم درکولی اوکې ټیک ده واخله ټیم ضرور اوس به زه تا سره هله خبرې کوم چې کله ته ماته ووایې چې زه تا سره مینه کوم اوکې چرته وې ته هغه کچن کې کار ډېرو نو ناهید سره مې هغه کولو دا ما چې نن څه وکتل دا خوب خو نه و جی زه پوه نه شوم پوه نه شوې او که څه زیاته پوه شوې ته جی ګوره جینۍ ما تا ته مخکې ویلي دي چې زه تا چرې هم د ولید سره نشم برداشت کولی زر زره دا خبره ما کړې ده تا ته خو ولید ما سره پخپله خبرې کوي نو دا ما چې درته څه ویلي هغه دې په یو غوږ واورېدل او په بل دې وښکل هغه دومره تنګه چې هغه دا رشته ماتولو باندې مجبوره شي زه داسې نشم کولی څه ته به دا کې تاسو خپل زوی ته ولې نه وایي چې داسې وکړي هغه خو ستاسو هره خبره مني که نه هماغه ته وایي او نو دا ژبه ستا خپله ده که چا دله درکړې ده ژبه هم زما ده او اواز هم ما ته پته ده واده زما په مرضۍ نه دی شوی خو چې څه وشو هغه شوي دي زه ولې دومره شم خفه کولی مینه نه صحیح خو هغه زما ټول نه ښه ملګری و ملګرتیا خو ورسره کولی شم که نه که نور څه مو په کار شو نو راپام مې سوی بیا الشبه که تا سباله د ټول کور مخ کې ولید سره جګړه اونکړه کنا نو بیا به تو ګوري چې دې کور کې څه کېږي I hope that's clear. دا له خو ډېر خوند راکوي که نه چې پینګور خدمت کې خیر کنګورې اوس شوه نو لور خو یې مخکې نه ده که نه چې دا یې نه کوي نو نور به څوک کوي
بیګا خو خاله دومره ضرور شو چې زه په اړه پوه نه شم او ما ورته خبرې کولې بس ته نور سره خو خبرې کې خو ولید سره ما چرته په خبرو نه لیدلې نه نه دواړه خبرې کوي او بیګام دواړه په چت ختیو او غب شپې لګولو د خندا وازونه لاندې راتلل او رښتیا خاله راته یو بله خبره هم کړې وه زه وایم چې د ټولو مخکې ویم ولید زه تا سره ډېره مینه کوم ستا نه د جدا کېدو سوچ هم نشم کولی زه به ټول عمر تا سره یم نو تا ته سمدستي مینه وشوه ها زه هغه نشم کولی څه چې تاسو غواړئ یو ځل مې زړه مات شوی او بیا یې نشم ماتولی په دې یو ورځ کې دومره هوښیاره څنګه شوې ته وخت انسان ته هر څه وښیي وخت که ستا مور ستا مزغو کې دا هر څه اچولي دي مور ماته صرف هغه ویلي دي څه چې یو مور خپل اولاد ته وایي یوه مور صرف د خپل اولاد خوشحالي غواړي د هغې هم دا ارمان وي چې هغې اولاد دې هر حال کې خوشحاله وي ټول عمر دې خوشحاله وي هغه هم صرف زما خوشحالي غواړي تاسو خو هم یو مور یې که نه نو دعا کوئ خپل زوی دپاره چې هغه دې ټول عمر خوشحاله وي دا نه چې ته د خپل زوی د بربادۍ انتظار کې څه خبره ده رمشه څه ډېره پریشانه غوندې ښکاري هسې دا ته چې کم کوشش کې لګې که نه د هغې سپیده نشته کینه او ضد چې په کومه رشته کې راشي نو هر څه برباد شي دا ته وې داسې چا چې نن پورې د خپلې انا او ضد مخکې څوک نه دی پریښي ګوره ته ډېره زړه خبره کې په ورکوټیوالي کې چیلنج بچا تختولې وه ما دې کور او د دې کور هرې فیصلې سره تعلق ختم کړو تا خو دا کور سنبال کړو د دې کور هره فیصله به هم تا کوله او علیش به راتلو سره ته دوباره په خپل رنګ کې راغلی په تمیز خبرې کوه رمشه زه دلته مسلې حل کول له راغلی یم او ته لږې خبره زیاتې خبره زیاته شوې ده خبره ډیره زیاته شوې ده تا خپل لور ځان سره ملاو کړو زه دې چیلنج کړم زه به ماتې نه خورم زه به د خپل زوی دپاره آخري حده پورې ځم نو بیا تم ګوره ما نه زما لور یو پیره ورکه شوې وه او اوس به نه زه خپله لور رکېدو ته پرېږدم او نه خپل زوی
چاچی تاسو الجبا لیدلې ده؟ الجبا بچې دلته خو چرته نه ښکاري. دا څنګه سوال کې ته مانا ستا ښځه ده تا ته پتې چې چرته ده؟ زه ورشه وګرځه ورپسې. اوکې. الجبا دې لیدلې ده؟ نه خو ډیره بهادره شوې ته. دا ټولو په مخ کې د هر څه وي. یریږي خو انسان حالته چرته چې هغه ته یری چې څوک به ته زیان ورسوي. دلته خو ټول ما سره ډېره مینه کوي. ښه بیا خو به تا ته دا پته مې چې تا سره ډېره مینه څوک کوي. پته ده راته؟ څوک؟ څو ځل به درته وایم چې څو ځله مې کم دی. هم د دې ساعت خو ما انتظار کولو. کور کې ډېر زیات خلک نه دي؟ موږ بهر لاړ شو؟ د دې نه مخکې چې ته اراده بدله کړې پاسه زه چې ځو. په هغې ورځ مې سلامي در نه کړې شوه. ځکه یې نن در کوم. ستاسو کور کې پیله نوکره وه که نه؟ او که نه دا هماغه ده. مننه مورې، تا نن ماله ډېر ډاډ راکو. زما جان تا ته زه څو ځل ویم تر څو چې ژوند یم ستا خلاف څوک هم څه نشي کولی.